ځکه قرآن کې ورته الله وفرمیل انک لعلی خلق عظیم. محبوبه موږ تاله ډېر اخلاق عظیمه درکړي دي، موږ تاله ډېر ښکلي اخلاق درکړي. نبی علیه السلام ته الله فرمایي نو ګویا چې انسان ته متاثره کې د ځان نه په ادب باندې، په ادب کې کمال دی، په اخلاقو کې کمال دی، په حیا کې کمال دی. یو انسان نه به حیا کې د هغه به ادب کې نوستانه به امپریس کېږي، ورنه دا نه دی چې هغه تا ته یو کنځل کړو ته ورته بد اخلاقي وکړې په مقابله کې، نو به نور هم دغه شي. او بله خبره چا د سره ظلم وکړه معافي کوه، گویا دا د هغه یو ادب دی. هغه یو زنانه وه، خاوند ورته ووې گویا داسې کورو ډبل پورشن کورو، بره به دې اوسېده، لاندې به د ښځې مور او پلار اوسېده. خصوصا زما خویندو میندو ته اعلان دی، توجه کوئ دې خبرې ته. لاندې به د ښځې مور پلار اوسېده او بره به سړی او ښځه اوسېده. دغه صحابي چېرته په سفر باندې ته ښځې ته یې وویل ښځې چې تر کومې پورې زه نیم راغلی نو تا ته اجازه نشته چې د بره کور نه راکوشي. زنانو ته هم اعلان دی، توجه کوئ. نن خو الله دې معافي وکړي زموږ زنانه خاوندان څه کې حسابوي نه چې تپوس پکار دی که نه. نن تپوس ته توجه کوي، دا هم د خاوند یو ادب او عظمت دی که نه. الله خو گویا الله خو د هر ما تحت ته د هر ما فوق ادب ښي. کشر ته د مشر ادب ښي، کشر ته د مشر نه حیا ښي، زوی ته د پلار نه ادب ښي، گویا شاګرد ته د استاد نه ادب حیا ښي. زما محترم ښځې ته د خاوند ادب، حیا، احترام، فرمانبرداري ښي چې ته به څومره کې خبرې ته توجه کوې. اوس وی دغه صحابیه وی زما پلار بیمار شه، لاندې کور کې پاتې کېده. پلار مې بیمار شه، ما وی چې خاوند امر هم نه دی کړی چې لاندې کوشم، څه وکړمه؟ پلار مې بیمار دی. وی تر دې چې پلار مې بیماري سخته شوه په زنکدن باندې بدله شوه. ما نبی علیه السلام مبارک ته خبر وکړه د الله رسوله پلار مې بیمار دی، د یو کس په ماشوم په ذریعه باندې د الله رسوله پلار مې بیمار دی، د خاوند سره زما رابطه نشته او خاوند راته منع کړې ده چې نه به کوزېږې لاندې، زه څه وکړمه؟ نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل ستا د خاوند حق پتا باندې دغه دی واجب دی، مه راکوزېږه لاندې تر دې پورې چې د زنانه پلار وفات شه. زما محترم د صحابي پلار وفات شه. نبی علیه السلام ته بیا حکم د الله رسوله پلار مې وفات شوی دی او په یو کور کې را سره دی، د الله رسوله مخې لیدی شمه. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل نه، د خاوند امر دی نشي لیدی مخ. خبرې ته توجه کوئ. وی دغه صحابي وی بره مې ډېر وجړل، لاندې مې مړ پلار پروت دی، بره مې ډېر وجړل. ما وی الله صرف که زه دغه کېږم، الله که نن مړ پلار نه وینم نو الله ستا د ذات نه یریږم بس چې تا د خاوند حقوق دونه ذکر کړي دي. وی گویا چې هغه پلار یې ول دفن که دا صحابیه وه ډېرې وجړل. وی نبی علیه السلام مبارک پوه شي چې صحابي ته تکلیف رسېدلی، د الله د طرف نه اعلان راغی. وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل وی ورشه دغه صحابي ته ووایه چې ستا د خاوند په فرمانبردارۍ د وجې نه ما ستا د پلار مغفرت وکړه، جنت ته مې دننه کړ. ټول څوک وایه د خاوند ادب دونه دی زما محترمو. لاندې ورته مړ پلار پروت دی زما محترمو. نن زما ستا ښځه که ځي ګاونډیانو که راځي، مور که راځي، خور که راځي، تپوس نه کوي د خاوند نه. بعضې پکې که خاوند خفه کېږي نو په پټه ځي. مطلقا د زنانو دپاره بار وتل بې اجازې د خاوند نه دا بالکل حرام دی او په نافرمانۍ د خاوند کې راځي. د قیامت پر ورځ به دغه خویندې میندې چې بې اجازې د خپل خاوند نه بار وځي، الله وایي په دغه وتو باندې به یې رانیسم د قیامت پر ورځ. نو پته ولګېده چې اسلام او دین موږ ته ادب، حیا، حسن اخلاق ښیي چې ته اخلاق په ځان کې پیدا کړه، په ته په ځان کې ادب پیدا کړه چې څومره ادب و دومره به تا کې اخلاق ډېر زیات وي. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام